وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون. مخکې آیات کې الله رب العزت د خلقو ته د دې خبرې حکم وکړ چې یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا، ای خلقو تاسو په ځمکې کې هغه شیان وخورو چې هغه حلال او پاک وي. مطلب چې شرع نه په هغه باندې تاسو ته اجازت میلاوي چې دا حلال دی، دا خورو، او دا حرام دی او دا مه خورو. او بل دا ویلي چې یاره ولا تتبعوا خطوات الشیطان، د شیطان د دښمني د تاسو سره، نو د دې تابعداري مه کوو. نو د نن آیات کې چې انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، دا شیطان چې دی دا تاسو ته د بېحیایي او همدارنګې د ناروا خبرو سره، ناروا حکمونو والا، ناروا کارونو والا حکمونه همدارنګې تاسو ته د دې وسوسې زړه کې اچوي. نو دې د وجې نه چې تاسو چې دی ولا تتبعوا خطوات الشیطان، د شیطان قدمونو تابعداري مه کوو. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، مخکې آیات کې ګوره دا خبره ذکر کا چې تاسو تابعداري مه کوو قدمونو د شیطان والا، ځکه چې انه لکم عدو مبین، یقینا دا شیطان دشمن دی تاسو دپاره. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، یقینا دا شیطان تاسو ته حکم کوي، امر کوي د دې خبرې والا. بالسوء یعنی بالسوء نه مراد دا شو چې حقوق الله، د الله تعالی په حقونو کې تاسو کمې او کوتاهي وکړو. د الله تعالی په حکمونو کې کسه د کلمې نه پس دی ټول نه ړومبی حکم منځه دی، نو تاسو ته دا حکم کوي دا شیطان چې یاره منځه وسوسه اچوي، یاره پرېږده بل ټایم یې وکړي بل وکړي، همداسې بیا دا مکمل المنځونه سړي نه پاتې شي، بیا مونځ هم خوند ورته نه ورکوي. نو همدارنګې تاسو چې یو نو انما یأمرکم بالسوء، یقینا دا شیطان تاسو ته حکم کوي، امر کوي د الله تعالی د حکمونو ماتول ولا، د الله تعالی حکمونه چې دي، د الله تعالی حقوق چې دي نو هغه هم ادا کوو. الله تعالی سره شرک مه کوه، الله تعالی ته سجده ولګوه، بل چې دا سجده مه لګوه نو دا شیطان حکم کوي چې یاره خیر دا پیر فقیر څه دی، دا الله تعالی دپاره د یوه وسیله دی د رسېدو والا، چې کله پیر فقیر دا سوال وکړي سجده وکړي، نظر نیاز د پیر فقیر په نامې باندې ومنئ، نو ګوره هغه بیا الله تعالی باندې د تاسو کارونه کوي. نو ځکه دې ځکه نو تاسو د الله تعالی حکمونه مه ماتوو. دا شیطان تاسو ته حکم کوي چې انما یأمرکم بالسوء، یقینا تاسو ته حکم کوي دا شیطان د بېحیایي کارونو والا، د ناروا کارونو والا، والفحشاء بېحیایي کارونو والا. قسم مفسرین ذکر کوي بالسوء منا مخکې وشوه، والفحشاء منا کوي سونه مراد د الله تعالی حقوق دي، الفحشاء مرادونه د بندګانو حقونه دي. ګوره شیطان دا خبره ده کوي ویره چا یې دا حرام دی او دا حلال دی، بس کومه زړه غواړي هغه د چا حق مه پېژنه، سود کوه، همدارنګې چغلخوري کوه، بل مسلمان سپکه کوه، بېعزتي کوه، نو دا د مسلمانانو والا کوم حقونه وي په هغه کې کمې کولو ته شي. نو ځکه الله تعالی مخکې آیات کې دا خبره کړې وه ولا تتبعوا خطوات الشیطان، تاسو تابعداري مه کوئ د قدمونو د شیطان والا، انه لکم عدو مبین، یقینا دا د تاسو دشمن دی واضح. ګوره تاسو هېڅ کله دا نه پرېږدي تر دې حده پورې د تاسو په زن قدم کې هم بې ایمانه رخصت کړي. وان تقولوا علی الله، بل دا دی چې تاسو به الله تعالی باندې داسې خبرې وکړو ما لا تعلمون،
څه په هغو باندې به تاسو نه پوهېږو ځان نه خبرې کوه خبرو کې به ګمراه شو د دغو خبر والا شیطان د تاسو ته د دې حکم کوي نو ځکه ولا تتبعوا خطوات الشیطان تاسو تابعداري مه کوئ د قدمونو د شیطان والا